مختص حديث دي. وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم عن أبي وائل الشقيق بن سلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله. مخکې به موږ داسې ویلو چې مونځ به مو کوله وفي رواية زيادة من عبادة السلام على جبريل وميكائيل دا به مو ویلو. فاقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوجه شو ورته دای وښودله چې نن نه باید دا وایې فقال إن الله هو السلام الله تعالی سلامتی ورکوونکی دی. فإذا تشهد أحدكم فليقل بيد ذا وای التحيات لله تمام زبنی عبادت الله د پرې والصلوات بدني عبادت وطيبات مالي عبادت. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية أنهم كانوا يقولون دابل السلام على الله السلام على جبريل السلام على رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا داوي التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات إلى آخر التشهد. وفي رواية علمنا. وفي رواية قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول إذا جلسنا في آخر الصلاة منځ کې اخر پکې نو دا به مونږ ویل السلام علی الله السلام علی رسول الله وعلى ملائکته نسميه من الملائکه سو فرشتین به د ذکر کړي کنه پکې. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كذا وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. صحیح شو. نور به چا ولا تشهود افضل دی وغیرہ دا خو خبري علما ډیری کوي کنه. ابن مسعود ولا تشهود څه دی دي کې لکه دا شاشي مالاس پیغمبر اسلام نیولې او حدیث کې شته کنه د شدت اهتمام باندې دلالت کوي. د حدیث تل شي مسلسل به اخذ الیت مسلسل کله کله مسلسل به کله تمری خجوره پکې خوري کنه کله شي کله زمزم او کله شي بل محدثینو پکې اجماع د ابن مسعود صاحب له حدیث ټول نه زیات صحیح دي دا کنه. نور علم سید خدا اصح ښه یو صحیح یا صحیح ټیک شو. او په دې تشهود کې په الفاظو کې اختلاف نشته او نور څومره تشهود عمر صاحب ولدا او ابن عمر ولدا ابن عباس ولدا وغیرہ عائشہ بیبي ولدا اګه شه اختلاف د الفاظو کې ټیک شو نو مختلف فيه نه متفق علی چی شوی افضل ټیک شو مخته ولا ګوره دا ابن مسعود. وبي قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الكمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى شق وجهه وعن يسار مثل ذلك. پیغمبر سم دومره مخ اړو کنه چې دا رخسار مبارک به کتلې شو ځنه خلک به زوم رغونیو کې دا خو نه ده صحیح ده. او په روایت حتی یرا بیاض خده الیمن وعن شمال مثل ذلك سید سپینوالی به کتل شو. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن القاسم عن ابيه عن عبد الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين. دو سلامونه بیړولو خازن علماء څه مذهب دي چې یو سلام څوګي چې درې سلام دي صحیح دی مالک صاحب غیر مذهب مخت سوای. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم قال كان عبد الله بن مسعود وحذيفه وابو موسى وغيرهم د ټول عملګری چې کوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في منزل يذاكر جمع شيخ وقيمه السلام منزل تيم شلو فجعلوا يقولون تقدم يا فلان تقدم يا فلان تم اختش يا صاحب المنزل پر کی کور ولته ویلیو کنه فابات سګنه مخکې کېدل فقال تقدم انت يا عبد الرحمن تم اختش عبد الله فتقدم فصلى صلاه خفيفه وجيزه مختصر منځ کو مختصر من په القراءه خاکرات مختصر نور سنت طریقې سره وډیک شو کده سیو کې په مکروکی کنه اتم الركوع وسجود کسدا خبر د ختم کړل سوچ خراب نشي. فلما انصرف قال القوم خلقوا لقد حفظ ابو عبد الرحمن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شیکنا ته د پیغمبر سمونځونه سیات کړی دي خو شوی لکه خو په سیګړی پیغمبر سم په سیکانه نه طریقې خوښ شوله. وبه قال حدثنا أبو حنيفة بن أبي سفيان عن جابر بن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد يصلي على حصير يسجد عليه. پنجری بنی منسکول جایز دی ښه کنه ځنه خلکو د خیال لري زه خو د پخاټي باندې ټنډ نه لګم مونږ به مو شي کنه شي کیږي دا څه وای پر شي باندې کیږي خو شرط پکې شه ده چې قرار موندي شیخه کنه که خوځيږي د سیرزیبه پکې نه کیږي مون صحیح ده کشته